وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو بیمار پرسی له روانو عیادت له چې عیادت له لړه چې وی کتل د هغه کس زنکدنو امام صاحب رحمت الله علیه ډیوه لګېدلې ده اوس ته دې مړي دغه ته ګوره زما محترمو د مسلمان مال استعمالول څنګه دي درته پته به ولګېږي چې زموږ اکابرینو څومره تقوا اختیار کړې ده وایي ډیوه لګېدلې وه د دغه کس زنکدن دی وی امام صاحب وی چې زه اوس هسې زنکدن دی راغلی عیادت لی جنازه منازه به وکړم نو بیا به ځمه څه به بیا جنازې له راځمه وی کېناسته ورته څه وخت پس د هغه نه ساه ووته نو چې څنګه ساه ووته تیاره ده وی ډیوه لګېدلې ده امام صاحب هغه ډیوه مړه کړه تیاره شوه چا ورته حضرت مړې اوس د ډیوې ضرورت اوس دی او تا ډیوه بنده کړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل دا ډیوه د مړي په ملک کې وه نو دې جمدې و دته فایده اغستا مړی وفات شو انسان وفات شو د ده ملک د ده ورثاو ته تقسیم شو نو د هغې به پې یا زړه یا نه ورشه خپل کور ته ولېږه او ډیوې راوړه په تیاره کې ناست زما محترمه دا په هغې کې تقوا وه مړی وشو د مړي د کور ډیوه استعمالول زما دپاره جایز نه دي دا حرام دي و ما ته به د قیامت پر ورځ الله وایي چې نعمانه د مړي مال د استعمال کړي د ډیوې ته ناست وې زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم دومره تقوا وه زما محترم ما خو د مسلمان په حق باندې برپور خپه ایښې ده او د مسلمان مال مې والې دی زه به خدای له څه جواب ورکوم او زه په جومات کې ناست یم 5 وخته جومات ته راخلاص یم چې زه چلو نه خلاص یم زه عمرې او حج له روان یم زما محترمو لیکن د مسلمان مال مې بند کړی دی مال مې د خور لور والې دی مال مې د رور والې دی نو زه ستا څه خیال دی چې د عبادت ته قبلیږي تر کومې پورې چې د روپۍ نه ده ادا کړې تر کومې پورې چې د اتانې تا د پیسې مونتې دي یا د چا نه پیسې پټې کړې دي ته نه پوهېدې ناپوهې تا ته د حدیثو درس شروع دی تا ته دین درو رسېده چې بی دا شی حرام دی او زما ټول اولاد پې حرامیان کیږي زما اولاد پې حرامیان کیږي په وینه کې حرام ګرځي په جسد کې حرام ګرځي او زما پیغمبر وفرمایل چې لا يحل لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام الله جنت ته داسې جسم نږدې کوي و نه دننه کوي چې په کوم جسم کې د حرامو وینه ګرځي ظالمه ستا خو واړه بچي دي ستا بچو ته پته نشته تا خپل آخرت د دې بچو دپاره برباد کړ ستا بچو ته پته نشته اخو نابالغه دي که د قیامت پر ورځ دا اولاد تا د قیامت پر ورځ ونیسي چې پلاره موږ ولې حرامیانو ستا د وجې نه ته به بچو له څه او ته به وایې چې خدایه ما خو هم د دې بچو دپاره جمع کړی او دا بچي درته د قیامت پر ورځ ګریوان ته لاس واچي او راکاږي دی د مرۍ نه دې راکاږي چې پلاره ولې دې زموږ په جسم کې حرام دننه کړي بیا به څه جواب ورکړي دا سوچ تا کړی د ما محترم یو خبره د مسلمان حق برپور ادا کا اتانې ادا کا بی نشي ورکولې د صدقې په دغه کې ورکې بی دا صدقه ده ګویا هغه ته ورسوه نشي ورسولې ما ته ووایې بی دا پیسې د پلانکي نه مې اخیستې دي څنګه وررسوم دا مې د پلانکي نه پټې کړي دي څنګه وررسوم بیا ترتیب علما کرام ښیي چې ستا ذمه الله ته ازاده شي یوه خبره یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام